أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. پس وای با شعر با ولی تازه رستو کولم نه هغه نیټې نږدې ته ما به تصدیق کړی وی او زه به د نیکانو صالحانو نه ګرځېدلی وی. هرګز نه رسته کوي الله تعالی یو نفس چې کله راشي نیټه د هغې الله تعالی خبردار دی په هغې چې تاسو یې کوئ. صورت منافقون آیت نمبر 10-11. د انسان په دنیا کې درې حالات دي. په درې حالاتو کې انسان تاویږي را تاویږي. اولنی حال دا دی چې د انسان تعلق د الله د نعمتونو سره وي، نو کله یو نعمت او کله بل نعمت او کله بل نعمت، نو په انسان لازم دي چې د دغه نعمت شکریا ادا کړي. د انسان اولنی حالت دی د ټولو حالاتو نه مخکې چې کله انسان مکلف شي. غیر مکلف ماشومان اخو مرفوع القلم دي یا لیونی دي دیوانه دي اخو مرفوع القلم دي، او بچایان چوتو یا بچایان دي. غرق خوا خلق دی چې دا مکلف دي دا غرق دي. ماشومان د هیڅ نه خبر نه دي او لیونیم د څه نه خبر نه دي. که ګیریږي او تپوس کېږي نو د دا به مکلف نه کېږي. چې کله دی بالغ شي او دا د کرو د کوټه او د خو د بد تمیز شروع شي، د انسان اولنی تعلق د الله د نعمت سره دی. کامیاب انسان هغه دی چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کړي. د نعمت د شکریې بنیاد په دریو خبرو باندې دی چې د الله د نعمت سره شکریا ادا کوي، نو د هغې درې ارکان دي. اولنی رکن الاعتراف بنعم الله باطنا، چې دی په خپل اندرون کې د الله د نعمتونو اعتراف وکړي، اقرار وکړي چې واقعي الله ما بني او ډېر احسانات کړي دي. په دې خپل اندرون کې چې کوم انعامات دي نو دې پټ هم د هغې اعتراف کوي. او زما خیال لري چې غالبا د دې نعمت اعتراف په موږ نه یې کړی. موږ په خپل اندرون کې په باطن کې هم دا سوچ نه کوي یاره الله خو زما سره ډېر څه کړي دي. مال صحت را کړی دی، مال عمر را کړی دی، یا مال عزت را کړی دی، مال کور را کړی دی، مال بچی را کړی دي، مال اولاد را کړی دی، یا ښځه ده چې مال الله خاوند را کړی دی، خاوند د مال ښځه را کړې ده، خوراک را کوي، اسکاک را کوي. نو د دې اقرار او اعتراف په باطن کې پټ ځان سره کول دا د نعمت د شکرې اولنی رکن دی. دویم نمبر دا لکېږي چې کله انسان په اندرون کې پاکي او محتاج یې الله ته، نو دی وایي چې الله تا ما باندې ډېر څه کړي دي. انسان دې خبر نه شي، په ژبه زبان باندې اقرار هم ونه کړي، پټ په دې زړه کې، په دې اندرون کې، په دې سوچ کې، په دې فکر کې
دې د الله د نعمتونو چې کومه دی نو څه وکړي اعتراف وکړي چې الله ما سره ډېر څه کړي دي. نو دا د شکرې اولنی رکن دی. دویم نمبر رکن والتحدث بها ظاهرا، چې د الله تعالی د نعمت اظهار وکړي. د الله د نعمت اظهار دا دی چې د سره الله تعالی ښه کړي دي، نو دی دې په خپل ځان باندې د هغې اظهار کوي، ښه جامې دي اغوندي، ښه پیزار دي پخپو کوي، د خلقو سره دې ښېګړې کوي، صدقات دې کوي. د الله د نعمتونو شکریه دا ده. که مونږ خو یو د نظر نه یېرېږو چې ټوله دنیا که روغ موټی خو چې سړی ونیو ځان کوږ را کوږ کړي، یاره وایي هغه سترګور را روان دی او د سترګور نه ځان بچ کوي چې غریب څه وکړي. لیکن که ته ځان کوږ وکړې که نه او په دې پښتنو کې اوسېږې او دا خپلې جامې دې مسرې کې او ځان خیرن خچن کې قسم دی که د دوی د نظر نه خلاص شي، دا دې په هېڅ کې هم نه پرېږدي. دې مثال داسې دی دا خلک دی دا دې په هېڅ کې هم نه پرېږدي، نه دې په پاکو جامو کې پرېږدي او نه دې په څښا جامو کې پرېږدي. که غریب وې نو هم دې نه پرېږدي، درپسې به خاندي، او که مالداره وې نو هم به درپسې خبرې کوي. پرېږدي دې نه، د مرګه پورې څه کوي چې د مرګ نه وروسته دې هم نه پرېږدي، وروسته درپسې هم خبرې کوي، لګیا وي. او چې چېرته قبرستان ته لاړ شي نو وایي به چې دا راغه ظالم قبر دی او دا پلانکی دی او دا یې کړي او دا یې کړي او دا یې کړي. په مرګ باندې سړی چې مړ شي بس خبره ختمه شي که نه، نو بیا په هغې باندې هم دی د زړه یخ نه شي. نو که ته ځان ډېر کوږ را کوږ کړې که نه، خو الله تعالی زمونږ کاتې دومره خرابې کړې دي چې معاف کوي دې سړی نه. نو که سیده ځه وګرځه او چې څوک نه تپوس کوي نو ته الحمدلله ښه حل دی، الحمدلله صحت مې ښه دی. نور خو مونږ کې ماشاءالله بارک الله شته نه، نه ویلی شو، نه څوک قصدن عمدن وي نه عادت شته. ځینې خلک یې غسر نه وایي پرېږدي چې وایي خطا شي او غرق شي. خو دا یو بدترین بنده او بدترین سوچ دی چې انسان تو خوش عیب دی. د دې وجې نه د نعمت اظهار وکړي. دویم نمبر د الله د نعمت د شکریې رکن د نعمت په څه کې اظهار وکړي. او اظهار په څه کې تحدیث النعمت دی ته وایي چې که څوک درنه تپوس کوي الحمدلله وایه، په خپل وجود باندې د هغې اظهار کوه، ښې جامې اغونده. امام مالک رحم الله به روزانه نوي جامې اغوستې، اوس که زموږ وس کې دی موږ هم روزانه اغوستې خو نشته دی. امام مالک په روزانه نوي جامې اغوستې. چا د خط را لېږلی وایي چې یاره په تا کې 3 نقصانات دي. امام مالک د مخامخ چا ته نه شو ویلی، ګوره دا خبر یاد ساتئ. ګورې په امامانو کې د امام مالک په شان د تریخ امام دا نو هارون رشید ورڅه خبرې نه شوی کولی، نو بل د چا زوی و چا به سره کړي وي که نه. هارون رشید غوندې چې د نیمې دنیا بادشاه و که نه ځان ته سویل. هارون رشید داسې نه و ستاسو د ګیدړان وزیر اعظمان چې د چا سره خبرې هم نه شي کولی، تقریر چلول هم نه ورځي، څه برته برته کوي. داسې دي. مونږ خو به میزوبانو سره وخت دي، ټول میزوبان دي. اوس په حکومت کې ستاسو څومره مشران دي که نه ټول میزوبان دي تقریر نه شي کولی. هارون رشید داسې نه و. هارون رشید خو ډېر جرار و زورور و دا خپل وخت مطابق چې کوم دی په اول وخت کې ډېر سرکشه او باغي انسان و. وروسته بیا خلیفه شو، نیک صالح ته جوړ شو. د امام مالک په وجه باندې د امام مالک د هغه مخې ته داسې و نو چا ورته خط لیکلی و چې تا کې 3 نقصانات دي. یو نقصان در پکې دار ته ریاکار یې، دویم نقصان در پکې دار ته مسرف یې، او دریم نقصان در پکې دار ته متکبر یې. الفاظ څه شو وایي داسې ولې نه وایي جهنمي یې؟ داسې راته ولې نه وایي جهنمي یې چې یاره زه مسرف شومه، زه ریاکار شومه، زه متکبره شومه، نو وړاندې څه پاتې شو؟ نبی علیہ السلام چې کله وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو. صحیح بخاري حدیث دی. نو هغه
د خطبې نه بعد ویلې چې را کله مال لاغې لکه نبي علیه السلام چا سره څه وعده کړي نو هغه دې پاسې چې هغه وعده ولې پوره کوه. نو په دې کې جابر رضی الله عنه پاسې د جابر ابن عبدالله چې رسول الله ما ته وعده کړي و چې را کله پدک مال لا شي نو طالب دې چې کوم دی زما زه قرضدار یم نو ما ته ویل چې طالب زه پیسې د هغې نه به تاله مال درکړم. نو به دې ودرېدلو چاپېره ابوبکر صدیق وکتله نو چا څه ګوایي ونه کړه بس ایسته هغه بیا کېناستو. لږ ساعت بعد چې کومه دی نو بیا ویل که چا سره چا نبي علیه السلام وعده نو پاسې نور څوک پانه سي هغه بیا پاسېدلو. په درېیم ځل چې پاسېدو هغه ته ویل خلیفة المسلمین یا به ته کنجوسې او یا به ماله دا پیسې راکړې د خاندان نه شروع شو وایي د کنجوسۍ نه خو دا بل کوم عیب پاتې راشي په ما پسې تپې کنجوس خو بدترین د الله بدي شي ول ما تعالی درکول خو دا مال زما نه دی دا مال دا زما نه دی دا مال د ټول امتي مسلمه دی. نو په دې وجه ته ما 3 ځله ځکه پاسولې چې که په اول ځل ستا ګوایي چا کړې وې نو بس یو ځل کافي وه او چې په دویم ځل دې بیا چا څوک پاسېدلی وی او ستا دپاره تصدیق کړی وی چې او جي زما مخې ته ویلي دي ورته نو ما بیا هم ته نه پاسولی او پر درېیم ځل مې ځکه پاسولی چې 3 اقرار دې وکړه بس زه پوه شوم چې اوس ټیک ته خبره نو دا نه نو زه هم چې امام مالک ورته وویله چې د دې نه اخوا پکې دا 3 کومه خبرې پاتې شوې چې راته ما ته وایې چې وایي ریاکار څنګه یم وایي ریاکار ځکه یې په خط کې ورته لیکلي دي چې ته ریاکار ځکه یې ته په ډاګ باندې خلقو ته موتای مالک او درسونه کې نه ورته چې که دا ریاکاري وي دا ریاکاري خو نبي علیه السلام هم کول او دا ریاکاري صحابه هم کول او دا ریاکاري تابعین هم کول او دا خو ریاکاري به کې دا دین به په ډاګه خلقو ته بیانې دا داسې نه دي ته پټ پټ خلقو ته بیانې ته به دې خبره پوهېنې بېوقوفه. دویم نمبر خبره چې زه متکبر یم څنګه متکبر یم ته متکبر دی چې یو خو په لاره باندې چې ځې نو سپین رومیال دا سپین رومیال چې خلک په دې سر باندې راچوي که نه دا امام مالک طریقه کارو نو رومیال دې په سر اچولی سیده کور ته ځې او سیده راځي جومات ته او سیده ځې کور ته او ورته ویل دا ما ردې دپاره اچولی د یخنۍ ګرمۍ دپاره مې نه دی اچولی چې زه دې چې کومه دی نو په دې ځان خپل یخني ګرمي ختموم دا ما ردې دپاره دی چې زه زما د نظر حفاظت وي چې بچا باندې زما داسې بد نظر نه لګي د دې وجې نه بس زما او رازما دا خو تکبر نه دی. او درېیم زه مصرف یم چې ته روزانه نوي جامې اغوندې والواقعي روزانه نوي جامې اغوندم خو دقه یې جوړمي روزانه نوي جامې اغوندم هر سحر چې درس ته راځم نوي جامې اغوندم خو زما هم دقه یې جوړوي دا بیا ماسخوتن نه وي مالدار امام مالک یاره دا زما ټیلر دی نور چاله جامې نه جوړوي نو د دې وجې نه ماله جوړوي نه پر مدینه کې چې څومره خلک دی نو ټولې زما جامې اغوندي هغوی له زه ورکوم زه بې جامې اینځم نه ماسخوتن یې وباسم هغې ورکوم سهار له بله جوړوم زما صرف یوه جوړه جامې چې مړ کېږم نو هم به مې یوه جوړه جامې او په دقې کې به مې خښوي زما به 20 جوړې نه وي نو خبر هم داره چې اظهار د نعمت پکې اسراف په نه کې دا د نعمت د شکریې دویم رکن دی. دریم رکن و تصریفها فی طاعتی بیا به د الله تعالی طاعت د الله حکم به منې او عبادات پکې او په عباداتو کې به خرج کې هم او عبادات پکې دا د نعمت د شکریې دریم رکن دی. نو لہذا دا 3 ارکان چې کله موجود شي تا د الله د نعمت شکریه ادا کړه دا بنده اولنې حالت دی د الله د نعمت سره مخامخ کېږي د نعمت د شکریه اولنې خبره پټ په دې اندرون کې به ته اعتراف کې چې الله زما سره ډېر څه کړي دي. دویم نمبر د دغه نعمت اظهار به کې په خپل وجود باندې په خپل جامو لباس باندې په خپل خوراک سکاک باندې په خپل ګاونډي باندې په خپل رشتہ دارانو باندې او دریم نمبر د دغه نعمت مطابق په کومه اطاعت کې، منځ به کې، عبادات پکې، ذکر به کې، تلاوت پکې.
دا اولنې د انسان سره اولنې حالت دی او د الله تعالی د نعمت دغه اظهار او د اقرار خبره ده. دویم نمبر د انسان سره تعلق چې دی د امتحانات دی. دنیا کې چې انسان اوسیږي او د ځان ته مسلمان او مؤمن وي نو په ده به امتحانات راځي، مختلف امتحانات، د غریبۍ امتحانات، د مالدارۍ امتحانات، د بیمارۍ امتحانات، د سفر امتحانات. د دې انسان تعلق په د امتحاناتو سره وي، دی په امتحاناتو کې صبر کوي، د الله په تقدیر باندې به اعتراض نه کوي، په ژبه باندې به مخلوقات ته د خالق نه شکایت نه کوي، او په اندامونو باندې به جزع فزع بې صبري نه کوي. الله دی په امتحان کې پاسي چې دی وایي زه په امتحان کې پاس شم نو د امتحان د پاس کېدو دپاره نمبر 1 خبره دا دی د الله په تقدیر به اعتراض نه کوي. څه فیصله څه چې کېږي د سره دا به انصافي، د الله د طرفه به دا بعینه انصافي. دنیا کې د انسان سره څه کېږي دا ټول د الله انصاف دی، دا ظلم نه دی. د دې وجې دی په تقدیر باندې اعتراض نه کوي، تقدیر را پسې ټوغې کوي، تقدیر را پسې لوبې کوي، قسمت را پسې داسې کوي، نصیبه را پسې داسې کوي. دا خلق مختلف اعتراضات کوي، دا به نه کوي. دا اعتراض دا کفر دی. د الله په تقدیر او د الله په فیصله باندې اعتراض کول کفر دی. نو نمبر 1 چې د سره امتحان مخامخ شي، که دا بیماری ده، که دا غریبي ده، که دا مالداري ده، که دا هر څه شی دی، خو لیکن دی به نمبر 1 چې دی وایي زه په دې خپل امتحان کې پاس یم، ما صبر وکړو، نو اولنۍ خبره دا ده چې دی په تقدیر اعتراض نه کوي. دی به وایي دا ټولې خبرې ټیک دي، د الله فیصله ده. دعا د تقدیر خلاف نه ده چې سړی یا الله ما صحت مال راکې، زمانه غریبي لري کې، زمانه عزت راکې، مانه ذلت لري کې. دا بې صبري نه ده. بې صبري دا ده چې ته دا اعتراض وکړې چې الله زما سره ظلم کوي، نعوذ بالله، دا فیصله زما دپاره نامناسبه ده، تقدیر په ما پسې ټوغې کوي، ما پسې خاندي، دا کوي دا کوي دا کوي، دا به نه کوي. دویم نمبر وحبس اللسان یعنی شک و الی الخلق، او بیا به مخلوقات ته شکایتونه هم نه کوي چې یاره بس خو داسې ژوند دی او خوشه ژوند دی او هغسې ژوند دی او غلط ژوند دی. دا به نه کوي، شکایت به نه کوي. کومه ښځه چې د خاوند د کور شکایتونه کوي کنه پلتو ښځه ده. د ښې ښځې صفت دا دی. صحیح بخاري حدیث دی، ابراهیم علیه السلام کتاب حدیث الانبیاء، ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام کور ته راغی. اسماعیل علیه السلام کور موجود نه و. ښځې نه ورته تپوس وکړو چې خاوند دې څنګه سړی دی؟ ښه سړی دی. ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ډېر سخت تېرېږي. خوراک څښاک تشې اوبه دي زمزم او هغه ښکار کوي، نور څه دي؟ اسماعیل السلام په پیغمبرانو کې واحد پیغمبر دی چې هغه ته په دعوت کې رکاوټ نه دی راغلی. دا خبره یاد ساتئ. په پیغمبرانو کې اسماعیل السلام واحد پیغمبر دی چې بنو جرهم خاندان ته راغلی دی او بنو جرهم خاندان کې هیچ چا دغه مخالفت نه دی کړی، په سر یې ګرځولی دی. نو دا نور امتحانات راغلي وو که نه، د ذبح کولو امتحان پرې راغلی دی، د هجرت امتحان راغلی دی، مور یې وله ماشوم یې راوستی په غېږ کې پرېښی دی، تږی شوی دی، وږی شوی دی، خو لیکن نور امت ته طرفه هغه ته تکلیف نه دی ملاو شوی. نو اسماعیل السلام چې کور ته راغی نو چې نښې مخې وکتلې نو ورته ویل چې څوک راغلی و؟ نو ورته ویل چې یو ډېر ښایسته غوندې انسان راغلی و. وایي څه یې درته وویله؟ ویې ویله چې یاره ژوند دې څنګه تېرېږي او خاوند دې څنګه دی؟ ما چې خاوند خو مې ښه سړی دی خو ژوند ډېر تنګ دی. وایي تا دې څه وویله؟ ویل ما ته وویله چې خاوند دې راشي نو زما ورته وایي چې یو سپین ږیری راغلی و، یو بوډا بابا راغلی و، سلام یې درته کوو، او د سلام نه بعد چې کومه دی نو هغه دا وویله چې د کور د چوکاټ دی بدل که دا ټیک نه دی. نو هغې ورته ویله چې بس ته ازاده شو، زما نه پلار که ځم. چې ولې هغه ابراهیم علیه السلام راغلی و، تا پیغمبر ښځه یې، ته د پیغمبر ښځه یې، د بل چا ښځه نه یې، ته شکایتونه کوې د رزق نه.
د تنګۍ نه. ابراهیم علیه السلام بیا راغی څه زمانه بعد، یا کال یا نیم بعد، بیا چې راکتل بیا ورغی کور ته، سلام یې وکړو، یو جینۍ ناسته ده او سره میلاو شو چې خاوند دی څنګه سړی دی؟ ښه سړی دی. و چې زندګي هم څنګه ده؟ ډېره ښه زندګي ده. څنګه زندګي ده؟ وایي د زمزم قیمتي اوبه دي او د ښکار غوښې دي، بس د ښایسته ژوند دی تېرېږي. ویل چې او چې خاوند دې راشي زما سلام ورته وکړه او ورته ووایه چېرې ستا د کور چوکاټ ښه چوکاټ دی، دا وساته ځان سره. اسماعیل علیه السلام چې کله راغی نو په حالاتو باندې پوه شو چې څوک راغلی و، چې یاره ډېر ښایسته انسان راغلی و. ابراهیم علیه السلام خو هم ښایسته و، پیغمبران خو یې هم ښایسته، ډېر ښایسته انسان راغلی و. څه یې درته وویله؟ دا یې وویله او ما ته دا. وایي څه جواب یې درکړو چې ده ته سلام وایه او ورته وایي د کور د چوکاټ دې وساته. دا د ښځې صفت دی. که دې په سخته کې ژوند تېروي نو هم به دی دا ښځه به چې کومه دی نو د کور پرده نه ماتوي، دی به شکایتونه نه کوي، ښه ژوند دی، ښه تېرېږي، ښه برابر. دا ر بېکاره ښځې چې کوم دی صفت دی چې هغه د کور بس دا شکایتونه او دا اعتراضات او دا خوا او دی خوا. نو دویم نمبر دا دی چې سړی په امتحان کې واقع شوی دی، د انسان دویم حال دی به امتحاناتو سره مخامخ کېږي. نمبر 1 په تقدیر به اعتراض نه کوي او نمبر 2 خلقو ته به شکایتونه هم نه کوي، الا دا چې یو سړی دی بیمار دی او هغه ډاکټر ته وایي چې رجي زما علاج وکړه، هغه ته خپله بیماري بیانوي، دا شکایت نه دی. یا یو مشر دی، کشر دی، پلار دی، رور دی، دوست دی وغیره دی، ما ډاکټر له بوځه، یا ورته وایي یاره ما لږې پیسې راکړه د ډاکټر له ځمه، یا پیسې راکړه ځانه وړه اخلم، وریجې اخلم، قرض راکړه. نو دا شکایتونه نه دي. شکایت دا دی چې هر چا ته لګیا مړه څه ژوند دی او چې دې نه مرګ ښه دی او دا داسې چل دی، دا شکایت. دریم نمبر وحبس الاعضاء عن افعال الجزع. یا چېرته یو امتحان راشي او غم راشي او پریشانی راشي او دی کله خپله ننګي وهي او خپله ځان وهي او اختره شو کوي او د جاهلیت چغې وباسي، نو دی په امتحان کې پیل دی. او انما یوفی الصابرون اجر بغیر حساب، چې په امتحان کې پاس صابره چې دی نو په هغه کې 3 شرطونه موجود شي، 3 ارکان دته الله تعالی ورکوي. نو زموږ دویم حال دا به امتحاناتو سره وي، ټوله دنیا په امتحاناتو کې وي. مونږ ټول تاسو چې موجود یې که نه ټول تعلق د امتحان سره دی، مسلمانان یو. او دا یو خبره ده چې که د سفیان ثوری رحمه الله د قول مطابق خبره وګورئ، امام قرطبي یا غزالي نقل کوي، هغه وایي چې کله زما اس ټوپ وهي او سرکشي شروع کړي، زه د خپل اس نه کوشم، خپل ځان ته وګورم، اول د سر نه واله تر خپو پورې ځان ته وګورم چېرې څه دي کړي دي. یاره که ما داسې یو کبیره کړې وي، داسې یو خطرناکه غټه ګناه مې کړې وي چې په هغې الله خفه شوی دی، نو زه پوه شم چېرې دا عذاب دی، توبه وباسم. او که څه مې نه یې کړي، کبایر څه مې نه یې کړي، یا داسې کار چې الله بې خفه شوی دی مې نه یې کړي، نو زه بیا خوشحاله شم چې دا امتحان دی، دا زما دپاره امتحان دی. د دې وجې نه دا بیمارۍ، دا امتحانات دي او دا زموږ دپاره چې موږ پرې صبر وکړو، زموږ دپاره د خیر او صفایي او ذریعه ده. دا دویم حالت شو. دریم حالت د انسان په دنیا کې چې راځي نو دا به د خواهش او د شیطان سره راځي، د خواهش او د شیطان سره. دا 2 دشمنان دي د مسلمان دپاره، نور بې شماره فتنې دي، خو دا 2 دومره غټ دشمنان دي. یو شیطان عدو اکبر دی، د ټولو نه غټ دشمن دی. آدم علیه السلام ته د دشمنۍ چې کومه دی نو اولنی خطاب کړی و چې دا ستا دشمن دی، په دشمنۍ ونیسه، خطا دې نه کړي. یوازې ستا دشمن نه دی، ستا د اولاد دشمن هم دی، او دا د مسلمانانو دشمن دی. نو دا اولنی. دریم نمبر حالت دا دی چې امتلا او ابتلا او امتحان او زموږ تعلق به د خواهشاتو سره وي او دا به د شیطان سره وي. نو شیطان د انسان دپاره څه دی؟ دشمن اکبر دی. دا شر مخ دی د انسان دپاره، دا دشمن دی، د انسان عقل بربادوي، د انسان سوچ فکر بربادوي، وسوسې ورته کوي، نه یې پرېږدي، کله په یو طریقه او کله په بل طریقه او په بله طریقه ورته راځي. شیطان سره مقابله کې د شیطان مقابله به کې په چا سره؟ په ذکر باندې، په تلاوت باندې،
په روحانیت باندې. تېر شوي زمانه کې کوم صوفیان حضرات نو هغه سم صوفیان وو که نه، هغه څه دي صوفیان نه وو، جاهلان نه وو، هغه ډېر اوچت عالمان او محدثین او مفسرین وو. او شاه عبدالقادر جیلانی رحم الله یو اوچت عالم تېر شوی دی، خو صوفي هم دی. او شاه ولی الله رحم الله یو مجتهد، بلکې په بری صغیر پاک و هند کې او په دې ټول اشیا کې د شاه ولی الله په شان سړی د پیدا شوی نه دی. داسې لیکلی کړي دي چې مولیان پې هم نه پوهېږي، قسم دی که به پوه شي. د شاه ولی الله رحم الله کتاب دی حجت الله البالغه، ما طالبانو ته شروع کړو، قسم دی داسې خولې رانه ایستل دي. داسې کتاب یې لیکلی دی په دې رموز و اسرارو د حدیثو باندې، چې دماغ ستا ځي هغې ته که نه حیران به شي ورته. 2 ګنټې 1.5 ګنټه اب هم کتلو، بیا هم چې دی نو اول هم پې ځان پوه کوه، بیا بل هسې آسان کار نه دی. چې حواله ورکړي مولوي صاحب حواله ورکړي حجت الله البالغه لیکلي دي. سر ته دې ګوره او تا ته ګوره. تا حجت الله البالغه کې یو ټکی چې کوم دی نه کتلی دی چې د ادریس خان دهلوي رحم الله په خپل تفسیر کې د هغې ترجمه لکه کړې وي، هغه یو ټکی به دې اخیستی وي چې دا یې لیکلي. نور ته کتاب وګوره ته نه ته به کتاب پوه شي. حجت الله البالغه به د ایم عربۍ کې دی، ایم عربۍ کې مخکې اوس په یا به نه ایم عربۍ کې د هغې یو پرچه و. حاکم پروفیسر چې و حجت الله البالغه ویله د مصر نه په هغه زما سره په وایوا کې چې کومه دی چیړ چاړ شروع کړو د شیخ صاحب په وجه باندې. ما ورته تا ته ګوره کرۍ ته دي ګوره مال ته به حجت الله البالغه باندې پوهېږې، مال 34 سال دې کتلی دی، اوس پکې نه تپوس کوم که تعالی قسم دی که درشي هسې لګیا یې مال. دا هسې آسان کتاب دی، تا پکې 20 ځله پی ایچ ډي هم کړې ده، مال ته پې نه پوهېږې که نه، ما ته پته نه ده. نو بیا غلی ناست و، وایي زما سره قلم دی. ما ستاسو څه قلم دی؟ څه به وکړې؟ ستا هغه پلار هم ما نشي پیل کولی، ته به ما څنګه پیل کړې؟ ما ته ما نشي پیل کولی. که ته ما له پرچې کې نمبرې کمې راکړې هم یې رانه نشي راکولی، پرېږدم خو دې هم نه نه یې دې راکړي راله، نه یې نمبرې کمې راکړې وې، نه په وایوا کې نمبرې کمې راکړې وې، ښه پول نمبرې راکړې وې. خبره دا ده چې داسې عظیم خلک وو که نه، داسې صوفیان وو. تصوف خلاف خبرې مه کوئ، خو د دې ګوپیانو صوفیانو خلاف خبرې کوئ چې دا دلته نن سبا دا موجود دی چې تش پیسو ته چې کوم دی کار ویلی دی، په حاشیې عریانۍ ته کار ویلی، دین نه خبر نه دي، مونځ عباداتو نه خبر نه دي، ذکر و اذکار نه خبر نه دي، تفسیر و حدیث نه خبر نه دي، او عظیم خلک وو. زما مقصد اصل کې دا دی چې هغې خلکو دا ذکر چې کولو د څه دپاره یې کولو؟ څه ګناه خو نه دی چې هغوی لا اله الا الله لا اله الا بار بار وایو وایو وایو. دې دپاره شیطان او دا نفس یې قابو کوو، په دې خپل اندرون کې روحانیت پیدا کوو، د روحانیت زور پیدا کوو. دا شته دی. نبی علیہ السلام چې کله د معراج په واقع کې تلو، نبی علیہ السلام له دویم اپریشن چې شوی دی، څه شوی دی؟ نبی علیہ السلام اولنی اپریشن د 4 کالو په عمر کې چې شوی دی، نو هغه د هر انسان په دې زړه کې داسې یو توره غوندې یو ټوټۍ، داسې یو پوټی وي، در شیطان یو طاقت وي، الله پکې ښودلی دی، نفس اماره بالسوء. اولنی اپریشن سره یې هغه لرې کړو، شیطان هغه طاقت مکمل ختم کوله. دویم نمبر اپریشن د رسول الله چې شوی دی، نصیحت یې لرې کړی نه دي، او ښه میجر اپریشن شوی دی. ګوره داسې اپریشن نه نبي علیه السلام په سینه مبارک کې نښې وي د اپریشن، زړه یې وله رایستلی دی، اینځلی دی وله زمزم په اوبو کې. دا څه شي و؟ دا د روحانیت اپریشن و چې نبی علیه السلام بره تلو، هغې له یو روحاني اندروني طاقت پکار و. ته تللی شې او چارسدي په غټ قبرستان کې زه ته شپې لاړ شه، ده مولا نه چې ته دې سم غټ شیخ العظم یې، قسم دی که رانه لاړ شې. چارسدي قبرستان به ووایم، ځکه چارسدي قبرستان چې کوم دی ډېر اوږد دی که نه، په میلونو پروت دی. نو چې کله در چارسدي په دې قبرستان کې به 12 بجې روان شه، ته زمانه یو تا ته هم صحیح پته را، شیخ صاحب یې مولوي صاحب یې ښه درته پته را چې هلکه دا مړی دی په 2 ټکټره خاوره پې راپاسه پرته ده، د هغه پلار نشي راپاسېدی، لیکن تلی پکې نه شي د یېرې نه. یو روب وي. نو د سدرة المنتهی نه بره یوازې تګ ډېر لویه فاصله دا نبي علیه السلام یوازې وهله. نو دې لپاره یو روحانیت پکار و. نو په دې وجه باندې دا ذکر و اذکار او د تلاوت دا عبادات دا د روحانیت دپاره دي. اندرون کې سړی روحانیت پیدا کړي، شیطان مقابله کولی شي، د خواهش مقابله کولی شي. لہذا خلاصه هم دا شوه د انسان په دنیا کې 3 حالت دي.
اولنی حالت چې کله دی مکلف شي د نعمت سره به د الله سوي د تعلق راشي او د نعمت د شکریې دپاره 3 ارکان دي. نمبر 1 رکن چې دی نو څه دی هغه دار اعتراف په خپل اندرون کې کول د الله د نعمتونو. 2 نمبر اظهار د الله د نعمتونو په خپل ځان باندې کول او 3 نمبر بیا د هغې مطابق اطاعت کول، حکم منل. 2 نمبر تعلق د امتحاناتو سره دی. په امتحان باندې به صبر کې د امتحان د کامیابۍ دپاره 3 ارکان دي. نمبر 1 دا دی د الله په تقدیر او په فیصله باندې به اعتراض نه کړي. 2 نمبر په ژبه باندې چاته شکایت نه کړي او 3 نمبر په اندامونو باندې به جزع فزع دا نه کړي. 3 نمبر حالت او د انسان تعلق دا چا سره د نفس او د شیطان د خواهش او د شیطان سره دی. د هغې مقابله چې کې نو د الله په رجوع به کې، په توبه به کې، په ذکر به کې، په تلاوت به کې، بار بار اعوذ بالله به وي، بار بار کریمي ذکر به کې. بس انشاءالله د دې نه به څه شي، د دې نه به بچ شي. الله تعالی دې موږ پر 3 حالاتو کې کامیاب کړي او الله تعالی دې موږ معاف کړي. یو ماشوم دی د هغې اپریشن دی، هغې دپاره هم درخواست شوی دی دعا ورته وکړئ. نور څه بیماران دي زموږ په دې چمګاونډ مشران دي، څه کشران دي، ټول دې الله تعالی شفای کامله عاجله ورکړي، الله دې معاف کړي او الله دې وله د اپریشن یې کامیاب کړي. نور زموږ نږدې لرې کسان وفات شوي دي، نارینه زنانه مشران کشران بوډۍ هغوی ته دعا وکړئ پروردګاره ته یې معاف کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، مونږ معاف کړي، د رحم د کرم معامله رسو کړي. د فلسطین مجاهدین هغه مظلومانو امداد او تعاون وکړي، هغه ظالمان تباه و برباد او نیست و نابود کړي. زموږ د وطن حفاظت وکړي، زموږ د دې کلي حفاظت وکړي، فتنو بریدو ورکړي، زموږ د عقایدو د اعمالو حفاظت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه